زما نوم محمد عدنان دی. زه بیرونګنج ګیټ پندو روډ حیدر کالوني اوسېدونکی یم. پېښور یونیورسټۍ نه الحمدلله ما بي اے کمپلیټ کړې ده او خپل بلینډ انسټیټیوټ نه مې د هنر زده کړې ده، کورسۍ بڼلو اور پېښور بهر کې د وکیلانو صاحبانو له کورسۍ بڼم. زه الحمدلله پېښور بهر کې 2009 نه والا 2021 راغو. شکر الحمدلله ما 12-13 سال نه دلته وکیلانو صاحبانو له کار کوم. پېښور بهر چې کوم زمونږ آمدن دی زما 300 روپۍ پر کورسۍ ده. دې کې زه میټیریل هم راوړم، هر څه کوم. 300 روپۍ نن سبا څه شي دې باندې ګزاره بیخي نه کېږي. نو ځکه زه جاب د باره مې اپلای کړې ده، هر ځای کې مې اپلای کړې ده خو هېڅ ریسپانس نه ده. اور زه واحد یو ګټې وټې سهاره یم. کور خرچې دي ډېر دي، کرایې باندې اوسېږم. وکیلانو چې څه وسي، چا 50 وي، چا 40، چا 10، چا 100، چې چا څه وسي هغه راله راکوي. زه حکومت ته دم وایم چې فوري طور باندې څومره محکمې دي دې باندې زور وروړي چې کمې 2% کوټۍ دې باندې د عمل درآمد وکړي شي. زه دا نه غواړم چې زه خیر او زکات راټول کړم. زه دا غواړم حکومت نه زما ریکویسټ اپیل دی چې زما دا جاب دپاره زموږ چې کوم معذورو 2% کوټۍ دې باندې عمل درآمد دې وکړلی شي. موږ دا ټول خپل ملګرو ته لکه زموږ چې څومره معذورو خلک دي، نابینا دي، کو هر څوک دي، زه نه دا اپیل کوم چې تاسو خیر مه غواړئ، زکات مه غواړئ. تاسو خپل همت وکړئ، چېرته هنر زده کړئ نو قدر عزت به دې ډېر شي. نو حکومت نه زما اپیل دی په دې باندې نظرثاني وکړي او هغه عمل درآمد دې وکړلی شي. زمونږ چې کوم ډسیبل 2% ډسیبل ایکټ دی دې باندې فوري طور باندې د اسمبلۍ نه پاس کړلی شي چې تر څو پورې دا بل نه پاس شوی نو زمونږ هر محکمه کې چې کومې کوټې دي دې باندې هېڅ عمل درآمد نه کېږي، دې باندې عمل درآمد وکړلی شي.